بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم دوستان، نن به د سابقین اولین صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم بیان بدن کیږي چې د صحابه کرامو کې کم کم صحابه کرام یا صحابيات چې کم دی هغه اسلام قبول کړی دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د اسلام نه متاثر شوی دي. د پټولو نه اول چې دی په زنانو کې صدیقه النساء خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها اسلام قبول کړی دی. په ورځ د دوشنبه یعنی د ول په ورځ باندې د ماخام په ټیم کې د ټول اولنې موز د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خپل دی بیبي چې کوم دی خدیجه رضی الله تعالی عنها کړی دی وسره، او دا ټول نه بزنانو کې اول نمبر د چې اسلامي قبول کړی دی. د دنه ورستو بیا ورقبی نوفل اسلام قبول کو، او د دنه ورستو چې کوم دی حضرت علی کرم الله وجهه چې کوم دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په آغوش کې او دغه په تربیت کې لس کاله په عمر کې د اسلام چې کوم دی قبول کړی دی. او د بعثت په بل ورځ باندې په ورځ ته ورځ چې کوم دی مطلب دا دی چې روز به روز سه شنبه باندې چې دغه ورځ ته ویل کېږي منګل په ورځ باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د هم موز بیا کړی دی په سبا باندې. او حضرت علی تنه د خپل اسلام چې کوم دی هغه پټ ساتلو د خپل پلار ابو طالب نه د لګیدل پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل پیغمبر اسلام او خدیجه ابي ولیدل چې دی یو دی چې کوم دی مونږ کولو علی تنه پیراغه. نو علی رضی الله تعالی عنہ تاسو کو چې دا سړي دا تاسو چې کوی نو پیغمبر اسلام ته فرمایي چې دا الله تعالی دین دی او دا صحیح دین دی او دا د پیغمبران چې کوم دی اگر اغلی دی او د پیغمبر دنیا دراتو چې کوم دی الله تعالی طرف ته خلق رابلی نو لهدا دی عبادت طرف ته چې کوم دی تر بلم او ته لا تعذن چې کوم دی انکار شه. نو حضرت علی کرم الله وجهه چې کوم دی چې بالکل دا خوستا خبره صحیح ده، خدا سره نه وې سیز ده چې د دې مخکې نه ماته صحیح لم نشته لهدا زبر د خپل پلار سره چې کوم دی په دې باره کې ذکر وکما نو کاغه ماته صحیح جو داغه مخکې تاسو خبر نشم کوله. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې خبر لګوټی درنه پرې وته نه علی ته هوته وی چې اے علی کچری ته ایمان نه قبل اسلام نه قبل نو لهدا ته چې کوم دی ذکر خپل پلار ته مکو د چاته دی ذکر مکو. حضرت علی رضی الله عنه خاموشي سره چې کوم دی پاتې شو. بل ورځ کېدل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د باره کې چې کوم دی سره د علی تنه لخته پاک پزره کې اسلام محبت ورواچو. چې کله سبانه بل ورځ کوم دی بل ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاله علی رضی الله تعالی عنہ راغ خدمت کې حاضر شو. نو ارجو کو چې اے پیغمبر اسلام ته دا کم سیز دعوت مال راکو. نو پیغمبر اسلام ته فرمایي چې راشه گواہی گوا چې الله تعالی یو دی داغه سره څوک شریک نشته دی او لا تعذن انکار وکا ابود پرسین نفرت وکا او بیزاری چې کوم دی ظاهر کا. حضرت علی تعالی خپل اسلام چې کوم دی قبول کو ډیر وخت پورې تقریبا یو کال پورې خپل بعض روایت کې راځي چې یو کال پورې خپل اسلام د خپل پلار ابو طالب نه چې کوم دی پړ ساتلو. د دین ورستو د غلامو د زید بن حارثه د پیغمبر اسلام غلامو هغه چې کوم دی اسلام قبول کړو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مو چې کوم دی هغه کړو. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه اسلام قبول واقعا داسې ده چې په تمام اهل بیت کې پیغمبر اسلام چې خپل کور والو تاسونه کسانې مونږ لاغوي چې کله اسلام کې داخل شونه دا غین ورسو خپل دوستان او ملګری چې کوم دی هغه ته دعوت شروع کړو. د ټول نه ولنې ملګری چې کوم دی صدیق اکبر چې هغه به اخلاص او محبت کې هم به اختصاص او رفیق قدیم او ډیر خملګری او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته اسلام دعوت ورکړو. ابو بکر صدیق دغه بغیر د تامل او تفکر نه بغیر د فکر نه بغیر د غور او تدبر نه چې کوم دی په اول نه فرصت کې اسلام قبول کو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې علی چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کوم دی د کلمه اسلام پیش کړي ما به نور چاته اسلام پیش کوو چا به اخو دی خو به کول چا به زه سوچ کوم ثابت شو کوم خو چې کله صدیق اکبر ته اسلام پیش کو چې اسلام قبول ک دعوت مولور کو نو هغه بلا ججک چې کوم دی سره توقف کې بغیر د توقف نه اسلام چې کوم دی سره هغه ډایرکټ قبول کو. امام ابو اعظم ابو حنیفه نعمان بن ثابت رضی الله عنه فرمایي چې دنه چاته پوسو کو کنه د امام صاحب نه چې آیا ټول ناواله مسلمان څوک شي نو د ارشاد فرمایل په سړو کې
او په آزادو کې چې د چا غلام نه نو هغه پاغي سړو کې چې کنه ټول اولنې اسلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه راوړل دي او په زنانو کې ټول اولنې اسلام حضرت خدیجه کلبرا رضی الله عنها راوړل دي او په غلامانو کې حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړ دي او په ماشومانو کې الکانو کې ټول اولنې اسلام حضرت علی کرم الله وجهه چې کوم اسلام قبول کړی دی وای کله چې او وحی شروع شو او روایتونو کې را دي چې کله په ظاهر تور باندې معلوم شو چې حضرت علی ته نه اسلام راوړ اولنې یعنی دین ظاهر ثابتي کی چې اسلام چې راوړ نو هغه علی ته نه راوړ او بکر صدیق ته نه چې کوم ته ورس راوړ دی خود علی ته نه د په کوم عمره کو دی وړو کې او کشرو او د خو عظیم د پیغمبر اسلام په تربیت کو نو پیغمبر اسلام چې فسد د وی خو خامخه کولو او د چې کوم دې سره دی وړو کې ایدا چې مخبل مشر ته ګور چې مشر څنګه کوي جو هغه شان دی کوي پیغمبر د علی ته نه اسلام راوړل په دقیق وخت کې دا چې کم دی د ابوبکر صدیق ته نه په نسبت باندې کمزور داسي او چې هغه داسي د علی ته نه ایمان راوړل چې کم دی مضبوطو خو پیغمبر اسلام له زیاته فائدې چې کوم ابوبکر صدیق ته نه ور کړی دا ولی چې هغه مشرمو با اثر او با اخلاق او با کردار او ډیر اثر رسوخ والو نو علی ته نه خو ماشومو د ماشومانو خبرې خلک اسیم دي شي اګنور کوي نو ابوبکر صدیق ته چې کله اسلام قبول کو نو اسلام ته فوقیت میلاو شو او اسلام ته کله فوقیت میلاو شو ترقی وته میلاو شو ابوبکر صدیق ته نه په وجه باندې نو لہذا د وړو کې ماشوم چې کنه حسن او قبح چې کوم دې سي دا غي سمجھ نه چې آیا دا خره دا بد ده نو د علی ته نه په نسبت باندې ابوبکر صدیق ته نه اسلام په دغه ټیم کې راوړلو دا زیات فوقیت او زیات طاقت چې کوم دې سي اسلام را ورکولو او ابوبکر صدیق ته نه چې کوم دې په مرتبت کې او په شان او شوکت کې او په اثر او په ټول حال څخه چې کوم دې سره چې هغه مشرو د مشر خبره خلک ذات خمنې نو هغه پس هغه سره اسلام د لږ فوقیت چې کوم دې سره هغه میلاو شوی دی او چې علی ته نه په دغه وخت کې وړو کې او کم سنو نو په دغه وخت کې علی ته نه چې کوم دې سره اسلام قبول کړ په وړو کې ماشومانو کې او د حضرت ابوبکر صدیق ته نه چې کوم رفقا او صاحبینو او کوم د دې دغه دوستانو باغې کې د ټول ناولنه اسلام د ابوبکر صدیق ته په خلبانه عثمان بن عفان زبیر بن عوام عبدالرحمن بن عوف طلحه بن عبید او سعد بن ابي وقاص دی چې کوم دی د ابوبکر صدیق ته په خلبانه ایمان راوړل چې د خپل خاندان والو او خپل دغه رفقای او خپل چې کوم دی ملګری ابوبکر صدیق ته دا ټول کسان راوستل پیغمبر اسلام په خدمت کې حاضر کړل د ټول کسانو اسلام چې کوم دی هغه قبول کړي دی خو او د پیغمبر اسلام سره مون چې کوم دی هغه شروع کو او اسلام چې کوم دی قبول کو د ابوبکر صدیق ته په وجه باندې تقریبا 51 کسانو چې کوم دي سره اسلام قبول کړي ابو عبیده عامر بن جراح ارقم بن ابي ارقم او مزعون بن حبيب دریوان زامن عثمان بن مزعون قدامه بن مزعون عبد الله بن مزعون او د عبیده بن حارث او سعد بن زید بن عمر بن نفیل او بيدده خدای چې کوم دي فاطمه بنت خطاب او حضرت عمر خور چې کوم ده اسماء بنت ابي بکر او خباب بن ارث عمر بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص رور او عبد الله بن مسعود او مسعود بن القاري او سليد بن عمر عياش بن ابي ربيعه او د خدای چې کوم ده اسماء بنت سلامه او خنيس بن حذافه او عامر بن ربيعه عبد الله بن جهش او د رور چې کوم ده ابو احمد بن جهش او جعفر بن ابي طالب او د خدای چې کوم دی اسماء بنت عمیس او حاتب بن الحارث او د خدای چې کوم دی فاطمه بنت مجلل او د رور چې کوم دی خطاب بن حارث او د خدای چې کوم دی د خطاب بن حارث د خدای فقیهه بنت یسار او معمر بن حارث سائب بن عثمان بن مزعون او مطلب بن ازهر او د خدای چې کوم دی رمله بنت ابي عوف او نعیم بن عبد الله نحام او عامر بن فهیرا او ابوبکر صدیق ته آزاد کړ د غلام چې کوم دی غلام او خالد بن سعید بن عاص او د بیبي چې کوم دی امنیه بنت خلف او حاتب بن عمر او ابو حذیفه بن عتبه واقد بن عبد الله او بکیر بن عبد یالین او د صدور ورنه زامن خالد عامر عاقل او ایاس او عامر بن یاسر او صہیب بن سنان عبد الله بن جدعان د کوم دی آزاد کړ د غلام
او دا ټول د ابوبکر صدیق د نه په لاس باندې چې کوم دی اسلام قبول کړی دی. کله چې دوی د مانځنه فارغ شو، یعنی کله چې دوی دا کسان چې کله په ابوبکر صدیق راوستلو او دوی د جیب موس کول او د مانځنه کله فارغ شول، نو دی چې وکړه بیا د دین ورستو چې کوم دی دوی خپل ځګون ته لاړو. وای کله چې د مانځه ټیم راتلو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یو غر زیت غړای زیت چې کوم دی به وختل یا پټ خو زیت ولاړل یو درې ته الګي به پټ چې کوم دی موز به کولو او چاته وای کانو کان چې کوم دی خبر نه ورکول. و یو پیرا علی ته نه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو ځکه یو دی شو نو د مانځه ټیم شو، نو دی یو سیټ ته شو په سیټ کې چې کنه مانځه ته ولګ ناس اپانه ابو طالب چې کوم دی سره په دغه ته ځکه راغی چې راغی نو وایي کته چې خدا مونږ کې چې څه کیدا نو تاسو دې کو چې ای پیغمبر سم دا تاسو چل کوی دا سدي. نو پیغمبر اسلام ابو طالب ته و فرمایل خپل ترته چې دا چې کوم دی عبادت ته چې دا الله تعالی طرف نه دا عبادت ته او دا صحیح حق دین دی او دا چې کوم دی زما زیات حقدار ته چې زتا ته چې کوم دی دعوت در کوم ځکه دا چې دین ابراهیمی دین دی او د دې کوم دی الله تعالی ماته حکم راکړه ټول خلکو ته چې کوم دی طرف ته رسول جوړ کړی شوی را لغلی باندې لہذا ټول نه زیات حقدار زما د نصیحت هغه ته چې ته د نصیحت چې کوم دی هغه کوم ته دا قبول کی او خیر او هدایت طرف ته چې کوم دی ته را برابر ما نو دوی چې دا خبر اوکړه چې ته زما د پیغمبر اسلام ته چې ته د دې مبارکه زما چې کوم دی معین جوړ شي زما مددگار جوړ شي او زما چې کوم دی سره ناصر جوړ شي. ته ابو طالب ته وی چې ای وراره ز خپل پلان نک دین چې کوم دی هغه څنګه پرېدم ځاګه نشم پرې خو د لهدا دومره کولای شم چې تا ته څوک ضرر رسي زبر دغه چې کوم دی بدل چې کوم دی سره هغه کوم تا ته څوک ضرر نه رسي تا حفاظت واده ز کومه ادین ورسو علی ته نه هوتوي چې ای علی تا دا څنګه عبادت کو تا دا څنګه قبول کو. علی وته چې ما د دین اختیار کړل چې دا چې کوم دی سره زدا چې کوم دی د الله تعالی په رب کېدلو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او د چې کوم دی د چې الله تعالی طرف نه سره د شي په هغه باندې تصدیق کوم او د الله تعالی سره په عبادت کې څوک شریک نه کوم هغه بندگی کوم او زه د متبع یم د تابعداري کوون کې. ابو طالب ته چې خاص صحیح ده نو د دې بلای د خېګړې کې چې کوم دی ته دې طرف ته خلکو رابلا د سات چې کوم دی چرته پرې نه دی د مرګتیا پرې نه دی. مطلب دا دی چې پیغمبر سره مرګتیا کوا او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرګتیا چرته پرې نه دی. په دغه دوران کې د ابو طالب سره چې کوم دی د ورورمو د ابو طالب سره چې کوم دی د طرف ته ابو جعفر چې کوم دی سره هغه جعفر بن ابي طالب چې د زویو نو د ابو طالب دی جعفر ته وی چې ای زیام تم د علی دنه تر سره چې کوم دی سره د خپل تر دی سره مطلب دا چې ته د خپل د دې تر دی سره چې د پیغمبر اسلام والسلام دی چې علی دنه سره دومره مرګتیا کوي ته هم دی یو سیټ تودريګه یو سیټ تباریت نه هو دی بل سیټ تودريګه نو لہذا د طاقت جوړ شای د پیغمبر اسلام طاقت جوړ شه او د سره چې کوم دی مرګتیا کوا. از جعفر رضی الله عنه چې کوم دی په سابقین اسلام کې هم د حساب د 31 نمبر یا